بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم نراني ستاس نرأي مؤمنان مسلمانان الله رب العالمين باغلغ وقسم نستاس باندي لكن راني سي الله رب العالمين تاس لرا فهاغا قسم باندي كسبت قلوبكم چه کسب کړي دي هغه لره غزلون استاسو ندل ذکر راغله دي ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم او بل ذکر راغله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان علماء مفسرين وي دو قسم مؤاخذه ده یو مؤاخذه دنیوي ده یو مؤاخذه اخروی ده نو دې ده کې دا مؤاخذه چې ده اخروی ده الله تعالی بتاسو په هغه قسمونو باندې چې ساو د زړه عمل پکښتا خدیده دانه سره دروغ کار پنندارا ویلی دي او قسم دې په خوړل دي نو الله بتاسو په دې باندې رانی سي په آخرت کې او سزا بل درکې کله کچري توبه ونه وکړه او توبه قبول نشوه او الته چې کوم مؤاخذه ده بما عقدتم الايمان هغه د دنیا مؤاخذه ده د دنیا مؤاخذه څه ده کفاره نو تاسو باندې بیا کفاره لازم ده هغه د یمین منعقده حکم دی او د یمین لغو حکم دی والله غفور حلیم او الله رب العالمین چې ده بخشش کون کې ده انسان تا ک یمین لغو یو کوړو الله بو تمافیو کې خیر ده حلیم او الله رب العالمین صبر کون کې ده بتاخير العذاب في الحلف فکار خدا وجه دې سړی په دروغ قسم وکړو چې الله فورا رانی ولې او الله ول ډیل ور کوي او الله ول مهلت ور کوي او صبر ور کوي للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر مخک حکم د قسم تیر شو نو یو د قسم یو بل قسم هم دی چې دوی ایلا په لغت کې وی حلف تا او قسم تا او په اصطلاح کې قول الزوج یو خاوند دی هغه وی والله لا اقربك قسم دی خپل خدای ته وی تا د باندې نږدې کېږم نو دې ته وی ایلا د دې ایلا څلور قسمونه دي یا خدا دا چې یو سړی وی قسم دی زبانه نږدې کېږم څلور میاشتې یا د څلور میاشتونه سیوا او یا مطلقاً اډوټه مې پکې یاد نه کوم او یا د څلور میاشتونه کم لکه یو میاش دا څلور قسمونه شو نو په دې دریو صورتونو کې وېدا ایلا دا کله قسم دې زبانه نږدې کېږم خپل خدای ته څلور میاشتې یا شپږ میاشتې دا سیوا شو او یا نه بنږدې کېږم مطلقاً بس نه بنږدې کېږم په دې دریو صورتونو کې دا ایلا دا د دې حکم دا دی کده نږدې شو نو د قسم مات شو او دې به د قسم کفاره ورکړي او کسلور میاشت تیر شوي او قربان للزوجي اونکو یعنی جماع مع الزوجي اونکړه نو دا خذا په یو طلاق باین سره په دبا طلاق شو رجوع پکې نشي کولای دا طلاق باین دی البته تجدید د نکاح کولای شي بدون الحلاله زوج ثانی ته او حلالي ته به ضرورت نشته او کچره دواړه بیا په خپل خوشی سره نکاح تجدید کوي او نکاح تړي ټیک ته بس نکاح دی وتړي دا په دې دریو صورتونو کې او په دې یو صورت کې چې د سلورو میاشتونو کم یاد کړي وا قسم دې نه بنځ کېږم یو میاش نه بنځ کېږم دو میاشتې نه بنځ کېږم یو هفته نو د دې حکم دا دی چې څونه مقدار یاد کړو او نږدې شو باغې دوران کې دن نو قسم مات شو کفاره به ورګي د قسم او که نږدې نشو نو بس هیڅ خبره هم نشته خبره ختمه شو لکه دوی هفته باندې نږدې کې او هفته نږدې نشو میاش باندې نږدې کې او میاش نږدې نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړلې وو د یو میاش د پاره چې زه به بیبیانو ته نږدې نه ورځم او پیغمبر علیه السلام بره بالا خانه کې او په بره کمره کې دیرو نو چې کله دیرشتمه ورځ وه نو پیغمبر علیه السلام بیبیانو کورونو ته ورغی چا ورته وی حضور تاسو قسم خوړلی وو نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل الشهر هکذا وهکذا وهکذا او الشهر هکذا وهکذا وهکذا کله کله میاش د 29 هم کېدی شي ما یو میاش قسم خوړلی وو او دا میاش د 29 وه نو قسم پوره دی خبره ختمه شوه نو دې ته وایي په شرع کې او په قرآن او سنت کې ایلا
الله رب العالمین دا غیغه حکم ذکر کړي للذین یؤلون من نسائهم د پاره د هغه خلقو چې هغه قسم اخري هغه زنانه او خپلو ته ایلاو کې د خپلو زنانه سره یعنی قسم اخري چې د خپلو زنانه ته نه نږدې کېږم دا کم سره چې قسم اخري نو دته وی مولی دا مولوی صاحب دی مولی الا یولی ایلاء فمعنى حلف يحلفون یولون من نسائهم چې دوی قسمونه خوري دا هغه بیبیانو خپلو سره تربص 4 اشهر لازم دی په دوی باندې انتظار 4 میاشتې 4 میاشتې به اوس دقه شانتې ناستي او دی به قربان هغه نه کوي فإن فاؤوا معنا رجعوا بس کچې دوی رجوع کړه د خپلو ښځو ته دغه وینه به نږدې کېږم او اوس نږدې شو فإن الله غفور رحيم فتحقیق سره الله رب العالمین بخشش کون کې دے او رحم کون کې دے الله تعالی خو ورته دا غلطي معاف کی خودم ردا چې دا کم قسم د مات کړو دا غي کفاره ورکی ګره دا نه چې کفاره ته معاف شو دا کم قسمونه چې خړلې او به ضرورت او به چې کم دن حاجت نو الله به تا معاف کی خو کفاره ورکی وان عزم الطلاق او کچردی اراده وکړه د طلاق د قربان نه کوي 4 میاشتې او مقصد دای چې مکه چې د اخذ طلاق شي نو کده اراده د طلاق وکړه نو چې 4 میاشتې تیرې شوې نو خزه په یو طلاق باین سره طلاق شو رجوع پکې نه کیږي البته تجدید د نکاح کولای شي بدون الحلاله فإن الله سميع عليم پس بتحقیق سره الله رب العالمین چې دې سميع لأقواله عليم بأفعاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء اوس چونکې هغه احکام شروع شوي دي نو یو مسله پاغه کې د طلاق هم ده طلاق په لغت کې ویل کېږي خوشي کول وتا او په اصطلاح کې یو منکوحه د خپل نکاح نه وخکل دې ته ویل کېږي طلاق دا طلاق چې دی دا ابغض المباحات دی په ټولو مباح او روا کارونو کې الله تعالی ته ډیر مبغوض دی ځکه چې بده سره صرف 2 کسان نه زوجین نه بلکې 2 قبیله او 2 خاندانونه دیو بل نه جدا کیږي او اکثر بیا جنگونه او جګړه او فسادونه هم کې شروع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غیر باس فحرام عليها رائحه الجنه کما زنانا بلا وجه نان نفقه ته ملاویږي حقوق د زوجیت ورته ملاویږي او اسی بس نخری کوي او خاوند ته مال طلاق راکړي پیغمبر علیه السلام فحرام علیها رائحه الجنه د جنت خوشبو به د خزه باندې حرام ده دا ولې قرآنی بزان باندې نو شریعت دا کوشش کړی دی چې دا خزه د خاوند په نکاح کې پاتې شي خو بعض اوقاتو کې داسې چې هغه نباویږي نه یو بل سره کور نه جوړیږي هر وخت جنگونه دي جګړې دي نو اول خو شریعت داغه د لپاره طریقه وښودله چې لاول د خاوند خزه ته نصیحت وکړي که په نصیحت باندې کار اونشي بیام کور نه جوړیږي یو ثالث جرګمار د سړی طرف نه یو ثالث جرګمار د خزه طرف نه هغه د کینی او په دې خبره د غور او خوضو کې جدا کور بسنګ جوړیږي ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما که د دې اراده د اصلاح وی دا جرګمار روح خلق وی الله وی دا کور بوله جوړ کړ او که په دې باندې مسله حل نشو نو بیا بل لار چې کوم ده هغه نشته ما سیوا د طلاقونه نو شریعت لګیدل دی او بیا د طلاق اجازه ورکړي دي او طلاق چونګې دا به امر مجبوری دي نو شریعت داغه لپاره یو ضابطه جوړه کړي ده دا څنګه چې بس په کومه طریقه د طلاق ورکړل بلکې باغی کی طریقه او تداخو دلا چې احسنه طریقه دا ده چې داسې طهر چې باغی کې جماع نه شي باغی کې د یو طلاق ورکی او بیا د دې باغی د خاموشۍ نه کار واخلي په عدت کې دن خو دې رجوع کوي شي قولی یا عملی خو کده وینه نکوم رجوع بس مکه چې د اخذ لاړ شي نو چې کله درې حیزونه برابر شو یا طهرونه علی حسب القولین نو بس د اخذ مطلقه شو اوس چې مطلقه شو نو اوس رجوع هم نکېږي البته که تجدید د نکاح بیا دوی کول غواړي په باهمي رضامندۍ سره نو تجدید د نکاح به کوي شي خو لهذا درې طلاق دی ورکینا یو طلاق دی ورکی او بس باغی د اکتفا وکي البته که چېرې درې طلاق یې ورکړل یا په یو مجلس کې ورکړل یا په جدا جدا مجالس کې ورکړل
نو مونږ وایو درې طلاق دا بدعي طلاق دي، دا سنی طلاق نه دي، دا بې ضرورت دي. ځکه چې درې طلاق ورکړي او سوال په خپلو کړو پیمانه شي یا جرګه به کې کینې هغه یاره دا کور جوړو اوس به څنګه جوړوي. نو شریعت وی طلاق یو ورکوه، خو که دی په مکه نه دی او خامخا درې طلاق یې ورکړل نو آیا یو واقع شو که درې؟ نو اهل ظاهر وی یو طلاق واقع شو، دا غیر مقلدین وی یو طلاق شو. نو که سوال دوی تجدید د نکاح کوي نو بس ودی کوي. لیکن ائمه اربعه امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفه رحمهم الله تعالی اجمعین او جمهور علما مجتهدین هغه وی چې درې طلاق ورکول دا خو ښه کار نه و، خو کده په مکه نه ورې کړل نو درې واقع شو. اوس برس قرآن مجید کې راشي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نو دا بیا درې طلاق دي، دا ښځه بیا مغلظه شوه، نه بیا په دې کې رجوع کیږي، نه په دې کې تجدید د نکاح کیږي، بلکې د هغې طریقه دا ده چې دا ښځه د عدت نه پس بل خاوند ته لاړه شي او هغه سره نکاح هم وکړي او هغه سره جماع هم وکړي او بیا په خپله خوښه باندې هغه له بیا طلاق ورکړي زوج ثاني او بیا عدت ختم شي او بیا زوج اول د هغې سره د باهمي رضامندۍ باندې نکاح کوي نو بیا خیر دی، بیا سره نکاح کوي شي. نو په دې کې چې کوم دی نو یو خو بیا یوازې په نکاح باندې کار نه کېږي د زوج ثاني، بلکې په هغې کې جماع هم شرط دی. ځکه په دې کې احادیث دي، دلته خو دی حتی تنکح زوجا غیره. نو بعض مفسرین وی حتی تنکح یعنی توتیه، نکاح په معنا د عقد هم راځي او نکاح په معنا د وتی هم راځي. نو دې کې مراد نه جماع ده. او بلغه حدیث د عسیلی چې مشهور حدیث دی او په حدیث مشهور سره زیادت په کتاب الله باندې جایز دی. نو په هغې کې پیغمبر علیه السلام ته هغه بیبي راغلی وه امرأه د رفاعه رضی الله تعالی عنه، او هغې ماله رفاعه طلاق راکړل او بیا د هغې نه پس چې کوم دی درې طلاق یې راکړل، بیا فلانکي سره مې نکاح وکړه او بیا اوس د هغه نه چې کوم دی نو یعنی تلل غواړم هغه زوړ خاوند ته. پیغمبر علیه السلام وی لا حتی تذوقی من عسیلته ویذوق هو من عسیلته. په حدیث وی حدیث د عسیله تصغیر دی د عسل چې هغه کنایه ده د جماع نه او کنایه ده چې کوم دی نو هغه د کوروالي کولو نه. نو دا پکې شرط دی. نو که درې طلاقه چا ورکړل په یو مجلس کې نو اگر چې دا بدعت دی، دا ناجایز دي او دا چې کوم دی بدعي طلاق دي، خو طلاق ګوره درې واړه په دې ښځه باندې واقع شو. دا په یو طلاق نه ده بلکې دا په دریو طلاقو طلاقه ده. لکه مثال په طور چا باندې ډس کوي نو بلا وجه یو سړی ویشتل دا خو ګناه ده، خو چې څوک په هغه باندې ډس کوي په چاړو چاقو یا ټوپک باندې ولي نو هغه خو مړ کېږي که نه یا زخمي کېږي، نقصان خو کېږي. یا اغلا کول ناجایز دي، خو چې یو سړی اغلا وکړي ما استانه نو ما او تا خو د هغه شی نه محروم شو که نه، هغه شی خو زموږ نه هغه غلا کړ. جایز و یا ناجایز و دا خو ځان له مسله وه. نو دقه مثال د طلقات ثلاثه هم دی. دا غیر مقلدین هغې به دې کې یو طلاق کوي او بیا ورله نکاح وتړي او ویزه به حالانکه په یو دریو طلاقو سره بیا چې کوم دی نو تحلیل هغه نه راځي حتی تنکح زوجا غیره. په دې مسله باندې دا ډېره تفصیلي مسله ده. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله په دې باندې کتاب مستقل لیکلی دی عمدة الاثاث، دا د هغې کتاب نوم دی او په هغې کې ټول پهلو بیا د خلافت راشده ادوار او د هغې فیصلې هغه پکې هم ټولې را نقل کړي دي. نو الله رب العالمین د ضرورت د وجې نه د طلاقو د هغې اجازت ورکړی دی. اوس کومه ښځه چې مطلقه شوه نو دا به چې کوم دی عدت تیری او هغه عدت څه دی؟ ثلاثة قروء. امام شافعي رحمه الله وسني مجتهدین درې اطهار یادوي او مونږ درې حیضونه یادو. قروء عبارت دی د حیضونو نه او د ماهوارۍ نه. او مونږ وایي ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي طلاق الامة سنتان وعدتها حیضتان. نو چې کله د امې طلاق چې کوم دی نو هغه دوه شو او د هغې عدت دوه حیضه شو نو پته ولګېده چې د حرې هغه هم په حیضونو سره دی، ځکه رق لره اثر دی په تنصیب د حقوقو کې. اوس دا مطلقه چې دا به عدت تیری درې حیضونه یا درې طهرونه نو دې ته به لږ خیال کوئ. والمطلقاتو نو دې مطلقاتو نه مراد کومې دي؟ وایي هغه مطلقات چې هغه غیر حاملات وي
ځکه که حامله وه نو د هغې عدت بیا 3 حیضونه نه دی، د هغې خو حیض کېږي نه، د هغې عدت ته وضع د حمل. قرآن پاک کې راځي وأولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن، د حاملاتو د هغې عدت دا دی چې وضع د حمل وکړي. او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی که څوک غواړي زه سره مباهلې ته تیار یم چې سورت نساء قصرا وی دا د سورت بقرې نه وروسته نازل شوی دی. سورت نساء قصرا یو سورت نساء طولا دی 15مه سپاره کې او 4مه کې چې دا غټ سورت النساء دی. او سورت الطلاق چې دی هغې ته وړوکې سورت النساء وي، هغې کې هم د زنانو احکام دي. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن. نو معنا دا ده چې هغه آیت چې دی نو هغه د دې آیت لپاره ناسخ دی، خو مطلقا نه. صرف چې کوم دی په حاملاتو کې یو مطلقه حامله شوه یو مطلقه غیر حامله شوه، نو د حاملې دپاره عدت ته وضع د حمل د صورت طلاق د وجې نه، او د مطلقې غیر حاملې دپاره عدت ته چې کوم دی 3 قروء په دې آیت سره. او دویمه دا ده چې دا کومه مطلقه د هغې عدت ته 3 حیضونه او 3 ماهوارۍ، نو دا ګوره هغه مطلقه ده چې دا آیسه هم نه، مطلب دا چې حیض کېږي بیماری کېږي نو بیا د هغې دپاره 3 حیضونه دي. او که چېرې دا آیسه وه یا صغیره وه یا وړه وه یا زړه وه او حیض نه کېده نو بیا د هغې دپاره 3 میاشتې دي. ښه واللائي یئسن من المحیض من نسائکم، الله تعالی هلته کې 3 میاشتې ذکر کړي دي. چې ذوات الحیض نه ده نو بیا 3 حیضونه، او چې غیر ذوات الحیض ده یا آیسه یا صغیره نو بیا د هغې دپاره عدت ته 3 میاشتې. دې قیدونو ته به خیال کوئ. او یو قید پکې دا دی چې دا حرۍ 3 حیضونه به وي، خو چې حرۍ ځکه که عامه وه نو بیا د هغې دپاره 2 حیضونه دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي طلاق الامة 2 وعدتها حیضتان. نو حاصل سره ووته والمطلقات او طلاق کړې شوې ښځې کومې طلاق کړې شوې چې حامله نه وي او آیسه او صغیره هم نه وي او بله دا ده چې حره وي، نو د هغې دپاره حکم دا دی چې یتربصن بانفسهن انتظار به کوي په هغه ځانونو خپلو باندې 3 قروء 3 حیضونه. او دا عدت د دې حکم دا دی چې په دې عدت کې به دا د بل خاوند سره نکاح نه کوي، دا به چې کوم دی سڼه سترګه نه کوي، دا به تیل سرمه نه استعمالوي، ښکلې جامې زیب و زینت هغه به نه کوي. دا د دې لپاره عدت دی. لکه څنګه چې متوفى عنها زوجها د هغې دپاره خپل عدت دی، خو هغه دی عدت الوفات 4 میاشتې او 10 ورځې، او دا دی عدت الطلاق. نو په دې دورانیه کې به دا د بل چا سره د نکاح گفتگو یا د نکاح وعدې او یا د نکاح معاملات نه توی کوي. ځکه ممکنه ده چې هغه زوړ خاوند په خپلو کړو باندې ستومانه شي یا پکې جرګه لاړه راشي او کېدای شي دا معامله یې بېرته جوړه شي. یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن او نه حلالېږي د دغې مطلقو ښځو لپاره ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن چې دوی پټ کړي هغه شی چې پیدا کړی دی الله رب العالمین په هغه رحمونو د دوی کې. ارحام جمع د رحم ده، هغه بچه‌دانۍ ته او د مور د خېټې ته وایي. نو د دوی په رحم کې او د مور په د خېټه کې چې الله کوم شی پیدا کړی دی، که هغه حیض دی که هغه ولد دی، دا به خپله خبره پټوي نه. ځکه که چېرې د دې په خېټه کې ولد دی نو بیا د هغې عدت یو شانتې دی، او که حیض دی نو بیا د هغې عدت بل شانتې دی. نو هسې نه چې اشتباه پیدا شي. ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن چې دوی پټ کړي هغه شی چې پیدا کړی دی الله رب العالمین په هغه رحمونو د دوی کې. ان کن یؤمن بالله، کله که چېرې وي چې دوی ایمان راوړي په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې، که ځان ته مسلمانه وایي نو بیا به خپله خبره پټوي نه، حقیقت به واضحه کوي. دې لپاره چې د عدت پته یې ولګي. وبعولتهن حق بردهن فی ذلک. بعول جمع د بعل، بعل وی خاوند ته. وبعولتهن او خاوندان د دغه مطلقو چې دي هغه مړونه د دوی احق بردهن هغه حقدار دي په واپس کولو د دغه زنانو سره فی ذلک الزمان، په دغه عدت کې دنه عدت لا پوره شوی نه دی او یو خاوند دی د خپلې ته رجوع کوم دی ښځې ته
وري کې وته کله خدای خوخه ده که خوخه نه ده دغه په رجوع کې د خدای رضامندي ليس بضروري بل دې دا ما خدره نو قولا یا فعلا باغی ته رجوع وکي نو الله تعالی دا خاوندان چې دي دا حقدار دي چې دي د خپل خدای واپس کی خپل زوجیت ته فی ذلک ان ارادوا اصلاحا کله کچره اراده کی د خاوندان په دې باندې دا اصلاح او د همدردی کولو کله دا مقصد دای چې دا خدا په زوجیت کې پاتې کوم او د دې نان نفقه او ټول حقوق و پورا کوم بس غلطي و وشوه طلاق می ورکړل خو په خپل کړوستو معنا شوه دی نو الله تعالی وی ټیک د رجوع دی وته وکي خو که اراده د اصلاح نه وا اراده یې څه غبوخه لاول طلاق ورکړل چې داغه عدت ختمېدو لګي ورته پاتې نو دی ما دې خدي ته رجوع وکړه نو چې رجوع وته وکړه نو بیا نن نفقه نه داغه حقوق نه داغه احترام بیا د قشان دې کوم دې ساتي بیا ول بل طلاق ورکی او بیا چې کله داغه عدت ختميږي نو دی وته بیا رجوع کیږي نو مقصد په اصلاح نه ده مقصد صرف داغه ته ضرر رسول دي الله تعالی ودا څنګه کوم سړی د اصلاح په نیت باندې کی نو بیا د خپل زوجیت کې پاتې کی ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د بارد زنانو او د بارد دغه زوجاتو په مثل د هغه حقوق باندې دي چې کوم لازم دي په دې باندې هغه معروف او هغه نیکه طریقه د شرع سره وګوره قران حکیم وي د زنانو داسې حقوق دي لکه څنګه چې د خاوندانو حقوق ټیک د باغی کې به اونچ نیچ ضروري خو دومره ده چې نفس د حق واجب والے دا د زنانو هم شته او د سړو هم شته د خود په سړو باندې حقونه دي او د سړو په خود باندې حقونه دي وللرجال عليهن درجه او د پاره د سړو په دغه خپل زنانو باندې درجه یعنی درجه عظیمه یو لویه درجه ده ځکه الله تعالی الرجال قوامون على النساء نو بکور کې چې کوم خدا او سړی پاتې کیږي زوجین نو د کور سربراهي او د کور مشري او اختیار دا به د سړي په لاس کې وي او باقي حقونه هغه به د زنانه هم شته والله عزيز حكيم ولګ یو مسلې د بخیال ساتو یو د دنیا مسله دا او یو د آخرت نو د آخرت په مسله کې دا ضروری نه ده چې کله سړی داغه درجه د خدای نه اوچته ده دا هغه د ایمان او د عمل صالح مسله ده نو کې دې چې په ایمان او په عمل صالح کې یو خزا در سړی نه ډېر مخ کې لاړ شي سړی شاته پاتې شو خدای ته مخ کې لاړ نو باغې کې دواړه یو شانتي دي قرآن حکیم کې را دي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاه طیبه ناری نه ده که زنانه ده چې ایمان او عمل صالح شتا نو الله تعالی غلب دارین سعادت ورکو او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه د زنانه او شکایت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورسو چې زنانه ګیلمن دي هغه وی چې الله تعالی په قران پاک کې د سړو تذکرہ ډیره زیاته کوي او زمونږ تذکرہ به ډیره نشته په دې کې خدای الله حکمت الله وی دا خدا دا په پرده کې پکار ده نو د دې دا نوم همړو چې په پرده کې پاتې شنو خبرې وبارل داغي ګیلوا الله رب العالمین سورۃ الاحزاب کې آیتونه راولېګل ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات ټول ذکر کړل او آخر کې وی اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما سړې دې که خزر الله به له خپل نتیجه ورکړي داغي غیلې په دې باندې ورکه کړه نو د آخرت په معاملاتو کې سړې د خزینه خامخه افضل نه دی هغه د ایمان او د عمل صالح دوړ دی کې دې شي د مخ کې شي کې دې شي هغه مخ کې شي خود دنیا په حواله سره لکه د کور سربراهي د ملک سربراهي دغه شان د جمعې د اخترونو چې کوم نو داغي قائمول او دغه شان د نور چې کوم نظام دی نو هغه ټول الله رب العالمین چونکه خدا داغي پرده ډیره زیاته ده دا الله تعالی سړو ته حواله کړی دي بعد خلکو باندې اشتباه راشي بے نظیر صاحبہ اوس کومړه ده خدای دې وبخي کو چې کله باغه وزیر اعظم شو یو مولوی سے ساتل وغه نو هغه چې کنده پر ریډیو سټیشن کې او پټي باندې باغه تقریر شروع کو من عمل صالحا من ذکر او انثى نو دا آیت دی ویخه یعنی خلق ته ودا شو کوله چې لکه سړی او د خځې سره مسله نشته ناری نه ده که زنانه ده بس وزیر اعظم جوړې دي
حالانکه دا اشتباه وه. من عمل صالحا من ذکر او انثى دا خو د آخرت معاملات دي. دنیا په معاملاتو کې خدا دی چې وللرجال علیهن درجه، سړی بیا د کور سربراه دی، ښځه نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها. چې کله ستاسو حاکمان هغه بهترین خلق وي او ستاسو مالداران سخیان وي، زکاتونه او عشرونه او خیراتونه ورکوي، او ستاسو چې کنه معاملات په مشوره باندې توی کیږي، که د کور دی که د مدرسې دی که د ملک دی، خو شورایت نظام دی، نو بیا ستاسو دا زندگی دی مبارک وي. د ځمکې دا سر د ځمکې د تل نه ستاسو لا غوره دی دا زندگی وي، دا دی مبارک وي. او چې کله معامله الټه شوه واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها. وی چې کله ستاسو حاکمان هغه ناکاره خلق شو، شرار بدترین خلائق، ظالمان دي، فاسقان دي، بيدینه دي، او چې کله ستاسو مالداران وی هغه بخیلان شو، زکات هم نه ورکوي، او ستاسو معاملات هغه ښځو ته حواله شو، د کور د غم د خادې ټوله فیصله به ښځه کوي. سړی به عضو معطلي، او که د ملک مسله راشي نو بیا به هم هغه ټول ملک به ښځه چلېږي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي فبطن الارض خیر لکم من ظهرها. بیا د ځمکې تل د ځمکې د سر نه ستاسو له غوره دی. ای چې مړه شئ په ځمکه وننوځئ دا ولله ښایي. نو دا جدا جدا معاملات دي. وللرجال علیهن درجه، او د سړو دپاره به دغې زنانو باندې یو درجه عظیمه ده او اوچت مقام دی، او الله رب العالمین غالب دی او د حکمت خاوند دی. الطلاق مرتان. اوس هغه د طلاق مسله چې والمطلقاتو کې شروع شوه، اوس د هغې تعداد او د هغې ترتیب ذکر کوي. نو ګوره قرآن حکیم خو داسې ویلی شو چې الطلاق ثلاث، لکه ټول طلاق خو درې دي، خو داسې ونه وي. لاول وی الطلاق مرتان، طلاق دو دي، یعنی هغه طلاق چې د هغې نه پس رجوع صحیح کېږي د خاوند، نو هغه دو دي. که یو طلاق یې ورکړو هم رجوع کوی شي، او که دوه طلاق یې ورکړل نو هم دی رجوع کوی شي. او شرط دا دی چې طلاق رجعي ښه، طلاق باین نه. لکه هغې کې سره نکاح کټ شوه، بیا په هغې کې تجدید د نکاح پکار وي. نو یو طلاق او دوه طلاقو کې دی رجوع کوی شي، او دله پکار هم دی که دی مجبوره دی خامخا ښځې سره یې ژوند نه جوړېږي نو وردي کي، خو یا یو یا دوه، ځکه رجوع اختیار به ورسره. او که دی په مکه نه او هغه طلاق درېیمې هم ورکړو، وروستو را روان دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیره. ابتداء دا ونه وي چې الطلاق ثلاث، وی دې کې دې ته اشاره ده چې دې د طلاق ورکوي نو یا دې یو ورکوي، او که خامخا ډېر مجبوره دی دوه دې وله ورکوي، خو درېیم دې نه ورکوي، ځکه که سبا له ستومانه شو نو بیا به ورسره لار د نجات او د خلاصي چې کوم دی نو هغه به ورسره بیا نه. او په دې منځ کې الله تعالی د خلع مسله هم ذکر کوي چې یو سړی ولګېد او ښځه له طلاق ورکړل، اوس به څه کوي؟ نو دوه لارې دي، یو د امساک بالمعروف، یو د تصریح بالاحسان. امساک بالمعروف معنا په خپلې طریقې که چېرې دا ښځه ساتي نو بس وایي ساته، طلاق خو یې ورکړل، سبا له دی ستومانه دی، ښځې ته یې رجوع وکړه او دی عهد وکړو، لکه چې کله رجوع کوي نو دوه کسان ګواهان به مقرروي. مونږ فقه وایي داسې نه، قرآن پاک کې هم هغې ته اشارات راغلي دي، داسې نه چې دی پټ په هغې وایي ما هغې ته رجوع وکړه، بیا خو به دی طلاق ورکوي او بیا یې ما رجوع کړې ده، طلاق ورکوي وایي چې ما رجوع کړې ده. نو دوه کسان ګواهان به په هغې باندې قایم کړي چې وایي ما دې خپلې ښځې ته رجوع کړې ده او دا زما زوجه ده، او زه به د دې ټول حقوق هغه به ښه ښکلی په خنده پیشانۍ سره پوره کوم، نو بیا ټیک شوه. او یا که چېرې دې ښځه یې نه پاتې کوي نو بیا رسي چلو کی تصریح بالاحسان، بیا د ښه په خپلې طریقې باندې دا ښځه هغه د خوشي کړي. څه معنا؟ طلاق یې ورکړو، غږ دې نه کوي نه کوي نه کوي، او چې کله عدت ختم شو نو بس چې کوم دی نو د هغې هغه نکاح ختمه شوه. لیکن په داسې طریقې سره چې هغه ښځه معلقه وګرځي، لکه بعضې پښتانه ظالمان او جاهلان نه ښځه کوي او نه یې بیا پرېږدي. ښه که ته ته لکه دا ښځه چې کوم دی نو نان نفقه او د دې حقوق نه ما قسم کړی دی که دا مې ښځه کړه،
نه ورکوم رئیس. نو ته ته بیا پرېږده که نه؟ وایي نه دا خلک به څه وي او دا خو د پښتو وطن دی وایي. نو نه بیا پرېږدي او نه بیا چې کوم دی نو ښځه کوي. نو دا انتهایي ظلم دی. شریعت مونږ ته او قرآن حکیم دغه دوه لارې راکړي دي، یا امساک بالمعروف او یا تصریح بالاحسان. اوس بعضې خلک داسې کوي چې دا سړی لګېدلی دی او دا یې چې کله ښځه وه دی له مهر ورکړی دی، دی له بلا خرچې زیورات او څو دا ورکړي دي، خو چې نن کله د دې معاملات ګډوډ شو نو دی ولګي او ښځې ته وایي چې هغه کوم څیزونه مې درکړي دي نو هغه ماله ټول واپس راکړه. کله وایي هغه کالی واپس راکړه او کله وایي هغه زیورات واپس راکړه یا هغه مال. نو الله تعالی وایي ستاسو لپاره په هیڅ حال کې دا حلاله نه ده چې کوم شی دی هغې له ورکړی دی هغه ترې نه واپس واخلي. البته په یو صورت کې اجازت شته او هغه څه شی دی هغې ته وایي خلع. او خلع دا ده، خلع په لغت کې وښکلو ته، فخلعنا علیک پڼې وباسه، ونخلع ونترک من یفجر. او په اصطلاح کې دا ښځه د خپل نکاح نه د هغې نه وښکل دي خو بالمال. او طریقه یې دی چې دا سړی خو هسې طلاق ورکولو ته تیار نه او ښځه تنګه ده، هغه وایي چې دې کور کې ماله نوره زندګي تېرول دا مشکل دي. نو دا ښځه پیشکش وکړي دې سړي ته وایي چې هغه تا چې ماله کوم مهر راکړی و هغه به هم تاله واپس درکړم، خو خدای ته وګوره ما پرېږده. او یا فلان کې شی چې کوم دی نو هغه به تاله درکړم خو ته چې کوم دی نو هغه ما پرېږده. نو دی ولګي هغه زیور او هغه مهر هغه ترې نه واپس واخلي او په هغې باندې دا چې کوم دی هغه پرېږدي. نو دې ته ویلی کېږي خلع. نو د خلع هم اجازت شته، خو په خلع کې دا ضروري ده چې په دې کې به رضامندي د زوجینو هغه وکړي. ښځه هم راضي ده او سړی هم پرې راضي دی چې هغه مهر به واپس ورکړو، نو بیا ټیک ده. او یو صورت د خلع نه دی بلکې هغه په عدالت سره طلاق دی. لکه بعضې اوقاتو کې داسې د ښځې او خاوند زندګي نه تېرېږي، په کار دی چې خاوند طلاق ورکړي نه یې ورکوي، ښځه ورته پیشکش هم وکړي چې یاره دا مهر دی واپس واخله خو خدای ته وګوره ما پرېږده. دی وایي نه دی پرېږدم. اوس به څه کوي؟ د ښځې لارې ټولې بندې شوې. نو دا ښځه به لاړ شي یو مسلمان عدالت ته او یو مسلمان جج ته او هغه ته به دا خپله ټوله چې کوم دی نو هغه پیشنامه دا به ورته کېږي چې زما زندګي داسې ده او زما حالت داسې دي او دا سرخوړلې ماله طلاق هم نه راکوي. نو هغه جج به ولګي اسلامي عدالت مسلمان جج، هغه به دا خاوند را وغواړي، هغه به واوري او هغه به پوهېږي چې هلکه نه یې ښځه کوې نو بیا کم از کم طلاق ورکړه او دی نه راضي کېږي چې نه یې ورکوم. نو بیا به هغه جج ولګي او هغه به په هغې کې ډګري ورکړي چې مونږ دا ښځه دا د خاوند نه چې کوم دی نو هغه جدا کړه. ولې دا به عمر له په عذاب کې پاتې کېږي؟ دا خو نه اسلام دی نه انصاف دی او نه چې کوم دی نو هغه پښتو ده. نو هغه اسلامي عدالت به ولګي، هغه جج به ولګي او هغه به دا ښځه او د خاوند په منځ کې تفریق بین الزوجین به راولي او هغې له به ډګري ورکړي. نو دا هم یو طریقه د هغې سره شته. نو دې نه پته ولګېدله چې اسلام هغه د زنانو او د نارینهو د ټولو د حقوقو محافظ دی. چا باندې ظلم کېږي زیاتې کېږي نو الله تعالی هغې له تحفظ ورکړی دی. نو الله تعالی فرمایي الطلاق مرتان، طلاق چې دي یعنی طلاق شرعي او طلاق رجعي چې دي مرتان هغه دوه پیرې دي، یعنی مرتن بعد مرتن. که دوه طلاق یې ورکړل بیا هم رجوع کوی شي، په یو کې هم کوی شي، خو چې طلاق یې ورکړل بیا به څه کوي؟ فامساک بمعروف، نو بس بیا د هغې نه بس واجب دی په تاسو باندې رابندول د دغې ښځې په هغه نیکه طریقه سره دا په خپل زوجیت کې پاتې کا، د هغې حقوق پوره کوه. او تصریح باحسان، او یا خوشي کول دي دغې زنانه لره په هغه نیکه طریقه سره، او هغه نیکه طریقه به وروستو راشي چې کله دا سړی او دا ښځه د یو بل نه جدا کېږي نو یا به دا طلاق راغلی قبل الدخول او یا به دا طلاق راغلی بعد الدخول، او یا مهر د مخکې نه مسما و متعین کړی و یا یې نه و متعین کړی. نو که طلاق یې ورکړل بعد الدخول او مهر مسما و نو ټول مهر به ښځې ته حواله کړي. که د اوسه پورې لا ورکړی نه دی لکه زمونږ د پښتنو طریقه چې ده، نو چې اوس یې طلاق ورکړل نو هغه ټول مهر د ښځې ته هغه دې ورته حواله کړي او ښه په عزت او په احترام دې رخصته کړي. او که نه مهر متعین نه و نو بیا به ورکوي مهر مثل. د دوی په خاندان کې چې څه روایات دي او څومره مهر دی هغه مقدار به ورله ورکړي او ښځه به رخصت کړي په عزت او په احترام. او که طلاق قبل الدخول
دا لا پلار کروا او طلاق ته میلو شو. نو بیا حکم سره نو بیا حکم دا دی یا مہر مسما دی یا مسما نه دی. که مہر متعین کړي وو او مسما کړي وو نو نیم مہر به ورکړي 1/2 رسول روان دي. او کچری مہر متعین نو نو بیا به ولور کی یو جوړه کمیز پردو لوپټا او داغه سره مناسب پیدار او خو په عزت او په احترام او په بغیر د جنگ او د جدل نه با دواړه یو بل جدا شي. وګور هغه سیدونه چې عموما هغه د جګړو باعث دي قران حکیم غیر خپل لار راو وکړه چې کچره د یو بل نه جدا کېږي نو هغه په خپل طریقه چې معاشره کې فساد هم را نشي خاندانونو د یو بل سره ونه جنگيږي او معاشره برباد نشي. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا دواړه لارې ستاسو لپاره شته. فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا او نحلالي ستاسو لپاره ايها الازواج خاوندانو ته خطاب دی. حلال ندي ستاسو لپاره چې تاسو واخلې د هغه مال نه چې ورکړې تاسو دغه بیبيانو ته شیئا دا غینه به هیڅ شی واپس نه اخلي. یو پیری دی ورکړې دی کاغه مہر دی او کاغه نور هدايا او تحائف دی ورکړې دي نو څه دی واپس ولې اخلي. الا يخاف الله يقيم حدود الله لكن کچریری کی دا دواړه زوجین يخاف الزوجین کدا دواړه خزه خاون یریږي چې دی به قائم نکي هغه حکمونه د الله رب العالمین لرا خاون پويږي چې را بس اسه چې دا کور زمونږ نور وی نو مزید تلخی طرف ته خبره وی او زمانم د جبې او دارنګ چې کوم د لاس استعمال غلط کیږي او سوال بنور نقصان وشي او خدام په دې پويږي چې دا معاملہ قرآنی طرف ته روانه ده جوړیږي نه چې نه جوړیږي بیا یو بل سره خلع کوي هغه خلع ده. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله بس کچرتا سو یریږي. فإن خفتم أيها الحكام یا أيها الأولياء دا وارثانو ته خطاب دی یا حاکمانو ته خطاب دی چې کچرتا سو یریږي چې الله يقيم حدود الله چې قائم بنګي دغه خدا او خاوند هغه حکمونه د الله رب العالمین لره حقوق د زوجیت لره فلا جناح عليهما نشتره ګناه بدغه خدا خاوند باندې فيما افتدت به فبارد هغه سیس کې چې دا ځان خلاص کی پاغه سره فدیه ورکی نه ځان په خلاص کی یا مہر دی یا د مہر مقدار نور مال دی خاوند ته دا واخله خو ما پرېدا دا فدیه ده. تلك حدود الله فلا تعتدوها دغه کوم بیانې کنه دا احکام د الله رب العالمین دي پس تاسو تجاوز مکوئ دغه احکامونه. ومن يتعد حدود الله او هر غسوک چې غواړي دغه حکمونه د الله رب العالمین نه هغه مات کړل نو پس دغه کسان چې خاص دي بے انصافان دي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد نو مخکې حکم دې شه الطلاق مرتان دو طلاق ورکړي یا یو هغه به بیا بل دلغه لا اختیارو کساتی خزان او یې ساته رجوع او وکړه کنه ساتي نو خوشی کا خدریم طلاق مور کوا دغه دې کې نقصان دی. کدریم طلاق دی ورکو او بیا ستومانه شوي نو هیڅ لار د سره نشته او چې دو طلاق دي نو لار د سره شته خدا سره په مکه نه دی او دیولګي دا وغدریم طلاق هغه ورکو نو بیا داغه د لپاره حکم څه دی. فإن طلقها پس کچره طلاق ورکړل دی خاوند د خپل خزل را یعنی بعد التطلیقتين السابقتين مخکې خو د طلاق ورکړي دي او درېمه اوس بل ورکو نو فلا تحل له من بعد نحلالي کدا خزل دی خاوند لپاره من بعد یعنی بعد التطلیقه الثالثه ورسره غدریم طلاقنا حتى تنكح زوجا غيره تر دې چې په نکاح باندې واخلي دا یو بل خاوند لرا بل خاوند سره بیا نکاح وکي او یواد نکاح نه هغه سره جماع هم وکي په دلیل د حدیث د عسیلی باندې او سنه علماء وی تنکح په معنا توتیه سره دین بیا بکې د قران نه دا ثابت شوه چې راوتی بکې شرط دی او دین دا معلومه شوه چې په عبارت د زنانه سره عقد د نکاح دا يجوز دغه حتی تنکح خذ ته نسبت کړي چې دا خذ نکاح وکي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی د خذ په عبارت سره که یو خذ ولګي او هغه چاته وی چې ما خپل ځان په نکاح تعالی درکو او هغه ما په نکاح قبول کړي نو بس دا ایجاب قبول شو د گواهانو په وړاندې باندې دا نه چې خامخا به ولی ورکي عاقله ده بالغه ده نو دا غي خپل اختیار دی رسول روان دي اذا تراضوا بينهم بالمعروف د
د ښځې د خاوند د دواړو رضامندي دا ګوره شرط ده. ابادي پښتانه جهالت کوي، د لور خور نه تپوس نه کوي، نه د هغې نه مشوره اخلي او نه د هغې نه اجازت اخلي. اجازت به کله اخلي؟ د عقد په وخت کې، ها د نکاح په وخت کې چې کله د هغې رشته کوي نو دوی مخکې به اول ټول معاملات وکړي او په ډولۍ کې به یې وموسي. نو بیا چې کله په دویمه شپه یا په درېیمه شپه نکاح تړي هلکه اجازه را واخلې. اوس داسې چې اجازه راخلې، اوس خو چې زه بوسو هغه اوسو. په کار دا وه چې کله رشته دې اول کوله چې د هغې نه تا تپوس کړی وی چې آیا ته خوښه یې، ستا رضامندي شته او که نشته. دا معاشره کې چې څومره بېګاړ کورونو کې ورانې پیدا کېږي نو اکثر خلک تپوس نه کوي، او دا د شریعت د احکاماتو دا د هغې صریحه خلاف ورزي ده. عاقله بالغه ښځه په هغې باندې هېڅ څوک جبر نشي کولی، نه پلار نه رور او نه چې کوم دی بل ولي. هغه د خپل اختیار او د خپل ځان مالکه ده. او دومره ده چې اسلام د پردې او د احترام حکم ورکړی دی. اجازه به د دې خپله وي، رای به د دې خپلې معتبره وي، خو چې کله د رشتې معامله توی کوي نو د پلار یا د ولی یا د چا په وساطت باندې دی کوي. دې کې احترام ډېر زیات دی او معاشره به دې سره نور هم پردې طرف ته ځي. نور حکم به د دې اجازه به د دې خپله معتبره وي، پلار پې جبر نشي کولی. دا اسلام دې له حقوق ورکړي دي 1400 کاله وړاندې. نو الله تعالی فرمایي حتی تنکح زوجا غیره، تر دې چې دا نکاح باندې واخلي یو بل خاوند. اوس چې بل خاوند سره یې نکاح وکړه ځکه دا مغلظه وه، 3 طلقات ورته میلاو شوي دي. نو چې بل خاوند سره نکاح وکړه نو د هغې نه پس که چېرې دا زوج ثاني ورله طلاق ورکړي او بیا عدت ختم شي او زوج اول غواړي چې دې سره نکاح کوم نو اوس اجازت شته. فإن طلقها، پس که چېرې طلاق ورکړل دې ته، یعنې الزوج الثاني دې دویم خاوند ورله طلاق ورکړل نو فلا جناح علیهما، نشته دی ګناه په دې ښځه او په دې خاوند باندې ان یتراجعا چې دې دواړه یو بل ته واپسي وکړي. څه مطلب؟ بېرته نکاح د یو بل سره وتړي نو خیر دی، دې اجازت شته. فلا جناح علیهما ان یتراجعا چې دې یو بل ته واپسي وکړي په نکاح سره. ان ظنا ان یقیما حدود الله، کله که چېرې د دې دا یقین وي، ظن په معنا د یقین سره د دوی غالب ګمان دی او یقین دی چې مونږ د الله رب العالمین هغه حدود پوره کولی شو. مخکې خو رانه غلطۍ وشوې، کور روان شو، خلک را باندې خبر شو او بلا یعنې چې کوم دی نو هغه بې شرمي راغله، خو دا بېڼې انشاءالله مونږ کلکه ملا تړلې ده چې حقوق د زوجیت به پوره کوو. نو بیا دې وتړي، او که نه د اوس نه دا خیالي چې یاره خدای یا نصیب نو بیا څه لپاره نکاح کوي، نور دې بیا ځان په شرم باندې نه ککړي. وتلک حدود الله، او دغه چې کوم بیانېږي نو دا هغه احکامات الهیه دي، بیانې الله رب العالمین د احکامات حق قوم ته چې هغوی پوهېږي په دې باندې. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، دا هم د طلاق متعلق هغه حکم دی چې یو ښځې له چا طلاق ورکړل او دغه مطلقه دی ورته رجوع نه کوي، د خیال الله دی چې بس یو بل نه جدا شو، نه ښه ده، یو حید تیر شو، بلې تیر شو، بلې تیر شو، نو چې تقریبا د هغې د عدت تکمیل ته رسېدو واله دی نو الله تعالی فرمایي تاسو سره دغه دواړه لارې دي، یا امساک بالمعروف او یا تصریح بالاحسان، بله لار پکې نشته. او که یو سړی یو ښځه ایثاره کړي چې څنګه یې عدت په خلاصېدو دی وایي دا زما ښځه ده، قولا یا عملا یې ورته وکړي، خو بیا د هغې حقوق نه پوره کوي چې کله عدت چې کوم دی نو هغه یعنی بیرته چې کوم دی بیا ولا طلاق ورکړي، او چې بیا عدت رانږدې شي نو بیا ورته رجوع وکړي. نو داسې ګپ دی. الله تعالی رسول فرمایي ولا تتخذوا آیات الله هزوا، زما د احکاماتو ناسې لوبې او ټوکې مه جوړوئ، کله طلاق او کله چې کوم دی نو هغه نکاح. دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، 3 څیزونه داسې دي د هغې هغه رښتیا هم رښتیا دي، د هغې هغه ټوکې هم رښتیا دي. یو په هغې کې نکاح ده او یو په هغې کې طلاق دی او یو په هغې کې عتاق دی، او بعضې روایاتو کې یمین پکې راغلی دی، بعضو کې رجعت هم راغلی دی. نو اوس ګوره نکاح او طلاق که دا چا په ټوکو کې وي نو بس دا هم بیا نکاح او طلاق دی، او که نه هغه چې کوم دی په رښتیا باندې وي نو بیا هم هغه نکاح او طلاق دی. بعضې اوقاتو کې په دې فلمي ډرامو کې
دوه کسان ولګي هغه غټول پوزیشن چې کوم نه هغه جوړي نو پاغي کې پردي دوه کسان دي بس موږ به یو بل سره نکاح وتړو او بیا بدا چلو شي او بیا هغه چلو شي بلا قسط نه ښه نو چې نکاح دی وتړل هغه خدوي او ما ځان تعالی په نکاح باندې درکو او هغه ما ته په نکاح باندې قبول کړي او بیا دا همغه ډرامه کوله ښه نو دې ډرامې نه کیږي یا طلاق ور لور کی بیا دا همغه سره ډرامه پورا کوله قسطونه برابر ول نو قسطونه برابر کړل خو پیغمبر علی السلام وی جدهن جد وهزلهن جد بدی کټوکې نه چلیږي نو الله تعالی دا حکم ذکر کوي چې وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَهَغَ وَقْتِ چې کله تاسو طلاق ورکړل زنانه خپلو ته فبلغن اجلهن دې خیال وکړئ فبلغن معنا قاربنا نږدې شوې دغه زنانه هغه نیټې خپلې ته یعنی هغه عدت خپل ته بلغن معنا قاربنا ځکه که بلغن په خپله معنا سره شي چې خپل اجل ته ورسېدي یعنی عدت پوره شو نو چې عدت پوره شو نو بیا الله تعالی فامسكوهن بمعروف نو بیا امساک بالمعروف نشي کولای چې دا غي عدت پوره شو نو هغه چې کنه باین شو نو بیا خو یسو ایثاروي نشي نو د بیا رجوع کولای شي نو بلغنا معنا قاربنا لا نیټای پوره شوی نه دا خو نږدې شوی دا او یو رسو بیا را روان دي فبلغنا نو هغه دې کې بلغنا په معنا دي بلغنا ان انقضت عدتهن نګور دوه ځای کې بلغنا دی یو ځای کې قاربنا یو ځای کې انقضت عدتهن دا د قران پاک هغه تفسیر په معتبري چې کوم منقولي دا ته نه چې لفظ راغله دی او هر ځای کې بتداغي هغه معنا کوي فبلغنا اجلهن نو بلغنا معنا قاربنا چې کرنټي دیش به د غزنانا هغه نیټي او هغه عدت پلتا نو فامسكوهن بمعروف تاسو بند کې دغه زنانا ولر پاغه نیکه طریقه سره یمده رجوع ته وکي او په خپل نکاح کې وساتئ او صرحوهن بمعروف او یا خوش کې دا دغه زنانا ولر پاغه نیکه طریقه سره مطلب دا غلط تمکه وای مکه چې دا معتد شوا او بیا باین شوا ولا تمسكوهن ضرارا دا ضرارا یا مفعول له دی او یا په ترکیب کې حال واقع شوی دی او مرامنی کوي تاسو دغه خپل زنانه ولرا د پارا د ضرر رسول حقیقتا لتعتدوا چې انجام کار بداشي چې تاسو به تجاوز وکړئ د حق حدنا تاسو به ظلم وکړئ کله هغه ته رجوع کوا او بیا ول طلاق ورکوا بیا رجوع کوا بیا ول طلاق ورکوا نو د دریو میاشتو په ځای باندې مثلا 9 میاشتې دغه عدت او غریبه د قشانت معلقه ده الله اذا ظلم دې دا اعتداء ده او که یو سړی په مکه نه دی الله تعالی خو مکوا او یو سړی وي زې کوم نو ومن يفعل ذلك او هر غسو چې چا دا کار وکړو فقد ظلم نفسه په تاکي سره د ظلم او زیاته او په خپل ځان باندې دی خو یې نه خزه باندې زیاته کوم الله وی ځان غرق کړ دغه چې الله تعالی په کاغذاتو کې د کاغذونه خراب شو ولا تتخذوا آيات الله هزوا او منی سیتاسو هغه آیتونه د الله رب العالمین کو لوب او پټو کو باندې هزوا یعنی محذوا بها اسه غب ته نه جوړوي لکه د پښتنو په شان دي معمولی څه خبره نه او یو طلاقي نو پاغي سره چې کوم دین هغه طلاق واقع شو د کوم کتابونه وی چې په ندا سره او په خبر سره او په توصیف سره نعت سره په ټولو سره طلاق واقع کی نو دا سه غب د دینه چې کوم دین هغه جوړول هغه نه پکار ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منی سیتاسو آیتونه د الله رب العالمین لره قلوب او پټو کو باندې واذکروا نعمت الله علیکم او تاسو یاد کې هغه نعمت او مهرباني د الله رب العالمین په تاسو باندې او هغه چې را نازل کړی دی الله رب العالمین په تاسو باندې هغه قران او سنت لره حکمت نو کتاب قران شو حکمت چې نو دا سنت شو او یا سن علماوی کتاب وی دا علم ظاهری شو حکمت چې دا علم باطینی شو چې الله رب العالمین دا مهرباني کړی دا او دا حکمت او دا چې کوم دین هغه سنت تاسو له درکړی دی نو کم از کم د دې تاسو قدر وکړئ چې دا قران او سنت زموږ د فائدې لپاره دي دا څنګه چې کنه داغه د احکامات او نبیات سے غب جوړ یعظکم به وعظ او نصیحت کی الله رب العالمین تاسو په دې کتاب او په دې قران مجید سره او تاسو ویریږئ د الله رب العالمین او پوه شئ چې په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی هغه په هر یو سیز باندې علم لرونکی دی واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن دام دا طلاق سره متعلق یو مسله ده او هغه دا چې بعد اوقاتو کې بداسي وشي
یو سړی به ښځې له طلاق ورکړل، ښځه به مطلقه شوه، عدت به ختم شو، بیرته به دې سړي دا سوچ وکړو چې بغیر د ښځې نه خو سړی ګزاره نشي کولی، نکاح خامخا پکار ده، او چې بل ځای کوم نو دغه زوړ ځای جرګه مرګه پکې لاړه راله چې دا زړه رشته بحال شي نو دا به ښي، او ښځه هم دې ته تیاره ده چې یاره دغه زړه رشته یې بحال شي نو دا به ښي. خو کله کله دغه ښځه مطلقه چې رشته کوي نو کله پکې اولیاء رکاوټ جوړ شي، هغه رونه یې او هغه خاندان هغه پکې رکاوټ شي، وایي نه دا به بل ځای رشته نه کوي، او یا د دې زوړ خاوند سره به رشته نه کوي. او کله کله داسې وشي چې هغه زوړ خاوند پکې رکاوټ شي، خپله یې طلاق ورکړي دي، اوس که هغه د غریب ځان له بل ځای رشته کوي دی ما خو پرېښې ده او بل څوک یې دې ته رشتې د هغې وینا وکړي چې زه داسې داسې وکړم. نو الله رب العالمین دا آیتونه راولېږل او شان نزول دا و حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ د خپلې خور رشته د یو سړي سره کړې وه، هغې کور برابر نه شو، هغه له طلاق ورکړل، چې طلاق یې ورکړل خور ورته په کور باندې کېناسته، سموده پس هغه سړی ولګېد او بیا یې چې کوم دی نو پیغام راولېږه چې یاره دې سره نکاح کول غواړم، او د دې زنانه هم دا خواهش و چې یاره زمونږ دا رشته بحال شي. لیکن حضرت معقل رضی الله تعالی عنہ قسم وخوړ چې زما د خدای په ذات قسم یې کې دا رشته مې درکړه، ما تعالی دونه عزت درکو، دونه احترام درکو، بله خور مې ستا په نکاح کې درکړه او تا بیا مونږ سره دا زیاتې وکړو، وایي داسې به ونه کوم. نو الله رب العالمین دا آیت راولېږي، الله فرمایي تاسو وایي دا ګینې زمونږ د غیرت نه خلاف ده، یا دا ګینې زمونږ چې کوم دی نو هغه د معاشرې د روایاتو نه خلاف ده، او یا داسې ده یا داسې ده. الله تعالی فرمایي مکه په نکاح باندې ورکوي چې د هغې خوښه ده نو ورې کوي، که یو مطلقه بې قابو شوه نو هغه ټول غیرتونه او عزتونه به له په خاورو کې میلاو کېږي، دومره فساد به جوړ شي چې بیا په شرمونو باندې وشرمېږي او بیا په کلي کې او په علاقه کې چېرته مخ د مخامخولو نه. نو مکه چې دا نکاح وشي دا یې پرده ده، جب میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے قاضی، چې ښځه دا غواړي چې هغه زوړ خاوند سره نکاح وکړم او هغه خاوند هم دا غواړي چې او دې سره نکاح وکړم، خو ګوره شرط پکې دا دی بالمعروف، په نیکه طریقه سره، د شریعت حکم پکې ماتېږي نه، نو بیا ټیک ده. خدا نه خاصه که د شریعت حکم په هغې کې ماتېدو نو بیا اجازت نشته. لکه یو ښځه او سړی هغې هسې په یو ځای کې پاتې کېږي، په یو مکان او په یو کور کې، او وی نکاح نه تړو، نکاح نه تړو، ګرل فرینډ او بوای فرینډ چې کوم د مغرب طریقه ده، دا زما جینۍ دوست ده او دا زما الګ دوست دی، په هغې بنیاد پاتې کېږي. نو بیا به اولیاء راپاسي، بیا به مشران راپاسي او د دې مخنیوی به کوي چې داسې پاتې کېدل مونږ ته نامنظور دي، او بیا به د هغې خلاف کاروایي کوي. یا مثال په طور ښځه مطلقه شوه، اوس لا عدت نه دی ختم او دا د بل خاوند سره یا د هغه زوړ خاوند سره بیا په هغه کور کې پاتې کېږي، نو اوس داسې نه چې ګینه اولیاء به غږ نه کوي، نه اولیاء به راپاسي اوسه، هغه به وایي چې آخر په کوم قانون باندې او په کوم کتاب باندې چې ته معتدی او لا عدت دې ختم شوی نه دی او ته چې کوم دی نو هغه د بل چا سره نکاح کوي، نو تا ته خدا پابندي ده. دیو جن الله تعالی وایي بالمعروف، په هغه نیکه طریقه سره. نو دا الله تعالی حکم راولېږي چې وإذا طلقتم النساء، او په هغه وخت کې چې کله تاسو طلاق ورکوئ زنانو ته او بیبیانو خپلو ته، فبلغن اجلهن، یعنې انقضت عدتهن، د هغې هغه اجل او عدت پوره شي. ځکه وروسته حکم دا دی فلا تعضلوهن، وایي تاسو یې د نکاح نه منع کوئ، نو که د هغې لا عدت ختم شوی نه دی نو بیا خو به یې منع کوو، ځکه چې د شتو یعنی عدت کی نکاح ثانی او نکاح جدید نه کیږي، نو هغه د کې بلغنا معنا قارب نه او د دې کې بلغنا معنا انقضت عدتهن، فبلغنا اجلهن، ورثیږي دغه زنانه هغه عدت خپلته، یعنی انقضت عدتهن، نو فلا تعضلوهن، تعضلوهن معنا فلا تمنعوهن، عضل په دوا سره ویل کېږي منع ده، نو مه منع کوئ تاسو دغې زنانو لره چې دوی په نکاح باندې واخلي ان ینکحن ازواجهن، نو دې دله خیال وکړئ، وي ان ینکحن ازواجهن، چې دوی په نکاح باندې واخلي هغه خپل خاوندان، نو خاوند خو ختم شوی دی، زوجیت ختم دی، ځکه مونږ وی عدت اخلاص شو، نو چې عدت اخلاص شو نو هغه خاوند نه دی او دی ښځه نه ده، اوس
او قرآن حکیم وی ان ينكحن ازواجهن و اذا به اعتبار ما کان یو اعتبار د ما کان دی او یو اعتبار د ما یکون دی اعتبار د ما یکون هغه ته وی اعتبار د ما یقول الیه انی ارانی اعصر خمرا وزدان وینم چې زنه چوڑوم شراب ولرا نو شراب نه چوڑوم انګور نه چوڑوم خدا انګورو نه بیا په مستقبل کې شراب جوړیږي نو دا د اعتبار د ما یقول الیه او یو د اعتبار د ما کان الله تعالی وآتوا الیتاما اموالهم تاسو ورکه یتیمانانو ته هغه مالونه داغي نو یتیم چې کومې پورې یتیم دی نابالغ دی هغه له مال نه ورکوي هغه لا غریب کویږي نو ټول با هغه به تعالی کی نو معنا دا ده چې کله دی بالغ شي نو بیا ول مال ورکا خو الله تعالی ورته یتیم اولی وی به اعتبار ما کان په خوا دی یتیم اوس خو نه دی اوس خو عاقل بالغ دی خو سمجھدار دی خو پارته باندې کویږي یو اعتبار د ما کان دی او بل اعتبار د ما یکون دی نو دې ده کوم دا اعتبار دا چې کم دی نو هغه په اعتبار د ما کان دی په خوا د خاوندو د خزوا والله کو بیرته نکاح کول غواړي نو خیر دی پابندي په ملګوي او یا اعتبار د ما یقول الیه دی ځکه کله ولی ورته هم رکاوټ جوړ نشو او دی بیرته نکاح وتړله نو بیا زوجین شو کنه نو په ماضی کې هم دا د خاوندو او کې دې شي په مستقبل کې بیرته خاوند شي نو ځکه ورته ازواجهم اين كحنا ازواجهن چې دی په نکاح باندې واخلي هغه خاوندان خپل لره اذا تراضوا بينهم بالمعروف هغه وخت چې کله دی راضي وي او خوشاله په خپل آپس کې په هغه معروفه طریقه سره معروفه طریقه معنا د شرع څخه حکم پکې پېمال کیږي نه او که د شریعت حکم پکې پېمال کېدنه نو بیا دغه اجازه نشته نو حاصل سره وته هم په معاشره کې هم مطلقي خد سره څوک نکاح کولو ته تیار نه او اکثر د خپل اولیاء هم بیا مطلقه کاغوی د نکاح کوم نو دیو تعالی بلا جوړ ورته وی مخکې دا چلو کو او دا چلو کو او دا چلو کو مخکې نو هغه ته اجازه نه ورکی الله تعالی یو خبره داده چې هغه کول غواړي نو اجازه ولا ورک دې لپاره چې په پرده کې پاتې شي ذالک یوعظ به دغه حکم مذکوره چې کوم بیان شو واعظ او نصیحت کولې کی په دې سره هغه چاته چې څوک پتا سو کې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې کزان ته مسلمان وای نو بیا دې په دې نصیحت باندې عمل وکړي او کې یو سړی وي دا د ما د عزت نه خلاف ده دا مطلقه خدا مولوی طلاق ورکړي دی او زسو خو دې سره اوس نکاح وکړي بل څوک نه بکې سره تر مرګ پورې نو الله تعالی فرمایي دا رکاوټ ته دې کې ما جوړېږي یا ولی ته وي ذالکم ازکا لکم واطهر دغه حکم چې کوم بیان شو نو دا ډیر پاکی در استاسو لپاره او ډیر د طهارت عمل دی ازکا لکم ظاهرا او واطهر لکم باطنا ظاهر باطن کې دا ډیر خبره ده د دې نتایج بخي والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله رب العالمین چې عالم نه په هر یو څه باندې او تاسو